اولنی سپارہ سورہ بقرہ دریم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے خلقو اعبدو عبادت کوئی ربکم الذی خپل رب هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړلی والذین او هغه خلق من قبلکم چې لستاسو نه مخکې وو لعلکم لپاره د دې چې ستاسو تتقون پرهیزګاره شئ الذي هغه ذات جعل لکم الارض چې ویې ګرځوله ستاسو دپاره ځمکه فراشا لپاره د ګرځېدلو والسماء بناء او آسمان یې وګرځولو چت وانزل من السماء ماء آسمان نے اوبرا نازلې کړلې فاخرج به پس را بهر کولې وکړو په دې اوبو سره من الثمرات لمیوونا رزقا لکم ستاسو دپاره روزي فلا تجعلوا پس تاسو مه ګرځوئ لله الله سره اندادن شریکان یعنی بوتان وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ وَإِن كُنتُمْ او کچرت تاسو یې فی ریب په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې موږ نازل کړلی علی عبدنا په خپل بنده خاص باندې فأتو بصورت پس راتګ وکئ په یو صورت سره من مثله چې دی نازل شوي په شان وي ودعو را اوبلی شهداءکم مددګري خپل من دون الله الله نه علاوه ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتونی یې فإن لم تفعلوا او کتاسو چرته داسې ونه کوئ ولن تفعلوا او داسې کولی هم نشئ هرگز فاتقوا النار ویریږئ اورنا التي هغه اور وقودها الناس والحجاره چې د دې اور بالن خاشاک انسانان او کاڼي یعنی بوتان دی اعدت للکافرین دا جهنم دا اور تیار شوی لپاره د کافرانو دی وبشر الذین او زیر ورکی او خلقو تا آمنو چاچ ایمان راوڑلو وعملوا الصالحات او نیک کارونه وکړلو ان لهم بشک دوی د پارا جنات باغون دی تجری چه بهیگی من تحتها الانهارو دیلان دی نهرونا کلما هر کلا رزق منها چه دوی تا دی باغونونا رزق ورکیگی من ثمرتین دا اوغی دا میونا رزقان دوی تا روزی ورکولو سرا قالو دوی بوائی هذا الذی دا خو اغا میوه دا اغا رزق تے دا اغا خوراک تے رزقنا من قبلو چمخ کے مونگتا رزق را کڑلائے شوئے دے و اتو به متشابہا دوی برا تک کوئی دے میوے دے دنیا میوے پا مثل باندے ولہم او دوی دا پارا فیہا پا دے جنت کے ازواجن بیبیان دی مطهرتن داسی بیبیان چه پاکے وهم او دی فیہا پدے جنت کے خالدون ہمیشہ ہمیشہ بوسی ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی دے خبر نحیان فرمائے این دربا آدھا چھ بیان کی مثلا یو مثال ما اغس بعودتن چھ دماشوی فما فوقها او اغس چھ لماشی نغٹوی فاما الذین آمنو بہرحال اغا خلق چاچ ایمان راوڑلو فیعلمون اغویتا پتا دا انہو الحق چه دا مثال بیان والحق
بالحق من ربهم د دوی رب لجانبا واما الذين كفروا او اغا خلق چاچه کفر وکړلو فیقولون دوی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا الله س اراده د پدا سے مثال سرا یضل به کثیرا الله پدا سے مثالونو سره ډیر شای خلق گمراه کوي ويهدي به کثیرا او ډیر شای خلق ته پدا سے مثالونو سره هدایت ور کوي وما يضل به او نه گمراه کیږي پدا سے مثالونو سرا الا الفاسقین مگر بے حکم خلق الذين اغا خلق ينقضون چما تولكوي عهد الله دا الله وادو من بعد ميثاقه رست وعده قول نباد دا مضبوط ولو ويقطعون او كتكوي ما اغس امر الله به چ الله حکم کړای پدې سرا ايو صلا چ جوړ ساتي پیوست ساتي تړلې ساتي ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي پزمکا کې اولئک هم الخاسرون دک خلق نقصان والدی کیف تکفرون سنگ کفر کوي تاسو سنگ انکار کوي تاسو بالله په الله سرا وکنتم او حال داد چ تاسو امواتن بے جانا فاحیاکم بیا د تاسو کې جان وا چولو ثم یمیتکم بیا بدای تاسو بے جان کی ثم یحییکم بیا بتاسو کې سا راوا چوي تاسو تب جان در کې ثم الیه ترجعون بیا بتاسو د طرف تا ګرځي گئے هو الذی اغزات خلق لكم چ پیدا کړل تاسو د پارا ما اغس فی الارض چ پزمکه کې دی جميعا ټول ثم استوى بیا استواء فرمایل څنګه چې د شان سره خای ال السماء اسمان طرف ته فسواهن بیا برابر وګرځول سبع سماوات او اسماننا وهو بكل شيء عليم اغزاد په هر یو شیز باندې علم لرونکی دی